أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء او هغه زنانا چې هغه په نکاحونو کې بندي دي من النساء د زنانونه محصنات هغه ذوات الازواج ته ویل شي هغه ښځې چې د هغې خاوندان شته والمحصنات او هغه بندې په نکاح کې چې خاوندان یې ژوندي من النساء د زنانونه دام حرام دي په بل چا باندې الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو نو وینځي چې دي نو دا ستاسو دپاره دا جایز دي کتاب الله علیکم دا حکم دے مقرر شوی حکم دا اللہ رے کتاب اللہ علیکم حکم دا اللہ رے بتاسو وحل لکم او حلال استاو دا پارا ما ورا ذالکم ما سوار دا غندا چې کمی ذکر شوی ان تبتغوا باموالکم دا چې تاسو الټوي تلاش کئ په مالونو خپل باندې په مہرونو خپل باندې محسنین چې تاسو نکاح کوونکی غیر مصافحین او نه تاسو بدکاری او زنا کوونکی فمستمتعتم به پس هغه چې تاسو فائدہ حاصل کړه به پاغه سره منهن دې زنانونه فآتوهن اجورهن نو ورکه تاسو مہرونه داغي فریضه مقرر شوی ولا جناح علیکم او نشتر گناہ پتا سو باندې فی ما تراضیتم به په هغه مہر کې یعنی په هغه کمی او زیاتی د مہر کې تراضیتم به چې تاسو دواړه راضی یې پاغه باندې من بعد الفریضه پس د مقرر والد مہر نه مہر مقرر شوی د مثال په تور سلور تولې سره زر او چې کله خدا واده شي انو دې خاوند ته وایي دا دوه مې درته معاف کړې بس زما به 2 تولې مہر دی بس ټیک ده کمې پکې وکړو او که خاوند ورته وایي خوشحاله دی او ورته وایي تعالی ما 2 تولې مہر کړی او ته خو ډېره قابله او لایقه ښځه یې تعالی خو په کار داري چې 4 تولې مہر ما مقرر کړو نه ښه به وه بس 4 تولې مې کو نو هم ټیک ده ان الله بشک الله تعالی کان علیما حکیما دی عالم او پوه ومن لم یستطع منکم طولا هغه څوک چې طاقت نه لري ستاسو نه طولا د مالدارۍ عین کې حل محصنات دا چې په نکاح کې هغه حرې ښځې اصیل آزادې ښځې المؤمنات ایمان والا فمما ملکت ایمانکم پس د هغه نه په نکاح کې چې مالکان دي خلاصونه ستاسو من فتياتكم المؤمنات دا غوینځو ستاسو نه چې هغه ایمان والی مؤمنې مسلمانې وینځي ایا که کافرې دا سړی به مسلمانه کی والله اعلم الله تعالی عالم دی بإيمانكم پاغا ایمان ستاسو ان سمجھ په عقیده ستاسو بعضکم من بعض بعض ستاسو نه د بعضو نه دي یعنی بعض ستاسو مسلمانان د بعضو نه پیدا دي او بل دا چې تاسو نائبان یې د یو بل پسې بعضکم من بعض بعض ستاسو نه من بعض د بعضو نه دي څه مطلب سبا چې کوم دی نو وفات شي د هغې نه بعد به بیا د هغې زامن خلیفګانې قایم مقام وي فانکحوهن نو نکاح وکړئ تاسو دغه وینځو سره باذن اهلهن په اذن د اهل د هغې چې د چا وینځې دي نو د هغې نه به یې واخلې یا یې دله اسې درکوي او یا یې دله په پیسو درکوي ځکه وینځې خو خرڅېږي اغوستی شي واتوهن اجورهن ورکړئ هغې ته مهرونه د هغې بالمعروف په جایز طریقې سره محصنات په داسې حال کې چې دغه وینځې چې یي که نه چې دا نکاح کړي شوي یعنی په نکاح کې راوستو والی غیر مصافحات او نوی دی بدکارانی ولا متخذات اخدان او نوی دی نیونکی د پټو یارانو دا مسئلې نن سبا ډېرې زیاتې د موبایلو په وجه چې نوی نیونکی پټو یارانو لره بیا کی سروانه کی فاذا احسننا نو دا مشران ښځې دي دا ټچ موبایل د جنکو ته نه پرېږدي
فاذا احسننا نو هر کله چې دی په نکاح شي فین اتینا بفاحشة نو که چېرې دی راتلو کې بفاحشة په بدکارۍ سره فعلیهن نصف ما علی المحصنات په دې باندې سزا ده نصف ما نیمه د هغې سزا علی المحصنات چې په هغه اصیلو آزادو ښځو باندې وي من العذاب د هغه سزا نه نو نیم لکه اوس هغې ته 100 دورې ورکېږي نو دې ته 50 دورې سزا ورکولی شي د امې د وینځې ته ذالک لمن خشی العنت منکم دا د پاره د هغه چا خشی العنت چې یریږي په زنا باندې منکم ستاسو نه وان تصبروا خیر لکم او دا چې تاسو صبر وکړو د نکاح د وینځو نه خیر لکم دا به ستاسو د پاره غوره لکه یو حر سړی دی آزاد سړی دی اصیل نو د وینځې سره نکاح نه کړي حتی الوسع او کنه بالکل یعنی څوک حره اصیل آزاد ښځه دی کولی شي طاقت یې نشته د مهر بیا به خود وینځې سره نکاح وکړي اوس خو وینځې هم نشته نو د خپل وس مطابق دی به هغه کورنۍ کې بیا نکاح وکړي چې د کومې د وسې والله غفور رحیم